أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. درود شريف وآية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، د محترم رور کشر جناب حضرت مولانا قاری ظہور الحسن صاحب حفظه الله خواہشو نزدتا د دې اخیری صورت متعلق یو څو خبرې عرض کوم. ترجمه دته نه کوم. قاری صاحب محترم راته فرمایل چې موږ ترجمه خلاصه کړې، صرف د دې اخیری صورت متعلق څه بعضې ضروري خبرې دي نصیحت آمیز، نو ادته ذکر کوم. الله پاک خپل قرآن شریف او خپل کتاب د سوره الناس باندې ختم کړی او په دې سوره الناس کې الله پاک مونږ له اشاره راکوي چې ستاسو دوه غټ دشمنان دي. یو دشمن ته شیطان وایي، ابلیس او داغه بچی جنی شیطان وته وایي. ابلیس دا د پیری اولاد دی. والجان خلقناه من قبل من نار السمو. نو یو غټ دشمن زمون ابلیس دی، داغه بچی دی، مونږ چې وته شیطانان وایو، جنی شیطان. دویم غټ دشمن زمونږ ستاسو انسانی شیطان دی. انسانی شیطان هم کوشش کوي د مسلمان د الله نه د لرې والي، د دو مسلمانانو په میانځ کې اختلاف او جګړه جوړول، معاشره کې فساد پیدا کول. دا دوه غټ دشمنان دي، شیطان، جنی شیطان ابلیس او داغه بچی، او دویم انسانی شیطان. دا دواړه د دین دشمنان دي. دوی تا نه پریدي قرآن ته، دی تا مونځ ته هم نه پریدي، دی تا اسلامي معاشرې جوړولو ته هم نه پریدي. دوی تا د دین کار ته نه پریدي. دوی تا د الله نه لرې کول غواړي، دوی تا د پیغمبر نه لرې کول غواړي، دوی تا د اسلامي تعلیماتو نه لرې کول غواړي. دوی تا په الله بدګمانه کوي، دوی تا په پیغمبر بدګمانه کوي، دوی تا په مدرسه او په ګیر او په پټکي بدګمانه کوي. دوی تا قرآن ته هم نه پریدي. دی ستا د صحت هم دشمنان دي، دی ستا د مال هم دشمنان دي، دی ستا د بچو هم دشمنان دي. دا دواړه ستا د معاشرې هم دشمنان دي. الله پاک په دې صورت کې مونږ له اشاره راکوي چې دا کم غوړ دشمنان دي او ته ستا د هر توګه په تا د حملې کوشش کوي، تا نه پرېږدي الله ته. د دینه به ځان پسه خلاصوي. د هغې خطرم ذکر کوي الله، د هغې عداوت او دشمنۍ ته هم اشاره ورکوي.
او د هغې نه د ځان خلاصولو دم هم ذکر کوي. هغه دم یې دا دی چې تاسو زما په ذات منګولې ولګوئ، ما ته متوجه شئ، ما خپل وګڼئ، ما خپل قادر مطلق خالق رحیم کریم وګڼئ، ما د شیطان د خلاصېدو ذریعه وګڼئ او دا یقین وساتئ چې الله باندې مو منګولې ولګولو، اعتماد مو وکړو، نو شیطان که انسانی دی او که جني دی نقصان نشي رسولی. نو په ما اعتماد وکړئ، نو زه به هم د دې دواړو دشمنانو سره بچ کړم، دې نه به مو ساتم. او دا طالبان پې پوهېږي خطرناک دشمن دی، نو طالبان پې پوهېږي دا طالبان چې مستعاذ به درې ذکر شوي دي. حضور پاک ته رب العالمین فرمایي قل اوایا، یوازې رسول الله مبارک نه دی، د قرآن هر لستونکي ته الله فرمایي قل اوایا اعوذ برب الناس، چې زه پناه نیسم په هغه ذات چې هغه د ټول انسانیت رب دی، یوازې د انسان نه د ټول مخلوق رب دی. ذکر د خاص او مراد ته عام مغشتی شي. د ټول انسانیت پالونکی دی رب، ټول انسانیت له رزق او روزي دغه ذات ورکوي. او د مور په ګېډه کې د نطفې نه یو ښایسته ښکلی ماشوم جوړ که، رو رو یې د مور په ګېډه کې لوی که، بیا د مور د ګېډې نه بهر راوایسته، ماشومو د خوراک چل یې ورته وښو، د ګرځېدو چل یې ورته وښو، رو رو یې لوی که. دغه ذات چې دا ماشوم یې د نطفې نه د مور په ګېډه کې ښایسته ماشوم جوړ که او بیا بار راوایسته او ښایسته انسان یې ترې جوړ که، دې ذات ته رب الناس وایي. څوک دی رب الناس؟ شوق سره ووایه الله دی. د ټول انسانیت، د ټول مخلوق، بالخصوص د اشرف المخلوقات انسان رب الله دی. دا مخلوق داسې نه دی پیدا شوی لکه دا چې بعضې ظالمان وی دا هسې بس پیدا کېږي او فنا کېږي. دې له یو پیدا کوونکي شته، دې له یو رب شته. ما یو ځای کې بیان کو دی نوخار علاقه کې، نو ما ته چا وی چې دلته کې یو سړی دی، یو ډاکټر دی، دهري مزاج د خدای نه مني. وی هغه وی مونږ ته چې یاره ما له خلک راشي چې زما ته ډاکټر صاحب علاج وکړه، نو زه وله ګولۍ ورکړم. نو چې کله دې جوړ شي نو بیا وی خدای جوړ کړم. هلکه چې خدای جوړولې ما له څه له راتلې؟ دارو ما درکړل، نبض دې ما وکته، ګولۍ دله ما درکړې، جوړ ما کړې او بیا وی خدای جوړ کړم. ما هلکه دا زما تقریر دا ډاکټر صاحب اوري که نه؟ یو د جومات سره خوا کې کلینیک دی، په دې خبره وکړه. ما وی ډاکټر صاحب نوم مې وانغېش خو مې متوجه کړ. ډاکټر صاحب ته وی چې دا ما جوړ کړ. ډاکټر صاحب ته چې په کومو سترګو مریض ته ګورې دا چا درکړی؟ شوق سره ووایه کم لاسونه چې ته د مریض په نبض ږدې دا لاسونه چا درکړي؟ کومو دماغو سره چې ته د مریض تشخیص کې او مرض معلومې دا چا درکړي دي؟ او که دا بوټې نه وي چې الله پیدا کړي دي او دا دارو نه وي، تا به مریض څه ورکړو؟ او چې دا ګولۍ دی د مریض دا ورکړه او دا ګولۍ د مریض په ټول وجود کې دننه ګرځي، دا معده کې حل شي، د دې نه رنګونه منګونه متیازو کې وځي، د دې نه بعضې اجزا دماغو ته لاړ شي، بعضې وجود ته چې کم در ځای دی هغې له ته یو جز روان دی،
نو مې تا ورپسې اندرم پایخ کته کړې ده او په دې معده کې دا تا تقسیم کړل دا په معده کې څوک تقسیموي دا وینه سرکولیشن چې کوي او دا دارو پکې ګرځي دا څوک چلای او دا بغیر د بجلی نه او بغیر د ټرانسفارمر نه او بغیر د جټکې نه چې دا ستا زړه لګیا دی او حرکت کوي لوډ شیډینګ هم پې نه راځي دا حرکت په دې زړه کې چا پیدا کړی دا اینې ته چې دا ګولی لاړه شي او اینه کې صفی یوشي او دا متیاد چې ګردې ته ځي او په ګرده کې صفا کېږي دا څوک کوي ډاکټر صاحب چې ته ناجوړه شي او فالج دې وایي پته به درته ولګي بیا ځان جوړ کا چې د لاس نه دې سمسی جوړه شي او د خپې نه دې کونټۍ جوړه شي او د خولې نه دې ډیوه جوړه شي ته ځان جوړ که ځه دا چې څومره نظام تاسو وینئ په دنیا کې او چلیږي او دا رس تر ورځه خلک ترقي کوي او اونې بوټې لویږي او په دریاب کې دا میان لګیا دی لویږي دې ذات ته څه وایي رب ورته وایي څه ورته وایي او دا هسې اتفاقي نه پیدا کېږي دا به نه وایي چې انسان داسې اتفاقا دا خلک پیدا کېږي اتفاقا څه ته وایي یو نظمي یو اتفاقیاتي یو زلزله راشي او دا کوټه خدای مکه ورانه شي نو دا په ترتیب نه روانېږي بې ترتیبه روانېږي نو د دې یو خښته یو ځای پرتی بلی بل ځای پرتی دروازه یو ځای پرتی چتې بل ځای پرتی هر څه ګډ ګاډې رهي او چې په نظم دا څوک روانوي نو خښتې ځان له کېږي سیمټ ځان له کېږي سیخې ځان له وباسي او هر څه د نظم لاندې چې کوم شی جوړ شي هغه په ترتیبي او چې اتفاقا کم کار کېږي نو هغه په ترتیب باندې نی نو انسان چې الله پیدا کړی دی په ترتیب یې پیدا کړی زه به تاسو له یو مثال درکړم الله پاک دلته ستا خوله جوړه کړې ده دلته یې پوزه پیدا کړې دلته یې سترګې پیدا کړې دا ولې دا نظم سره ترتیب سره یو جوړونکي شته د سترګو دلته حاجت دی دلته یې ولګولی یو جوړونکي شته د پوزې دلته حاجت دی دلته یې ولګوله یو جوړونکي شته د خولې دلته ضرورت دی دلته یې ولګوله او که د اتفاقیات وي نو دا سترګې دې په دا سټ کې ولې نه جوړېږي او دا پوزه دې په دا شا کې ولې نه جوړېږي او دا خوله دې په دا خېټه کې ولې نه جوړېږي او دا خپې دې په د اوږو کې ولې نه جوړېږي او دا لاسونه دې په دې خانګو کې ولې نه جوړېدل او دا مخصوص اندام دې په دا خوله کې ولې نه جوړېدل زه چې د اوبه څکم دا مې تاسو لپاره راواغېشتې ګورئ دې اوبو ته نو دا اوبه د ټولو نه مخکې چې زه څکم نو زه ورته په سترګو ګورم دلته خدای سترګې پیدا کړي د سترګو دلته ضرورت و ځکه دلته الله پیدا کړی شاته ضرورت نه و دلته ضرورت و زه لاول دې اوبو ته وګورم نو که د اوبه خړې وي او خیرنې وي نو زه فورا دا اوبه لرې کم سترګې ماله ریپورټ راکړي چې اوبه خیرنې دي او که د اوسکلې وجنې دي بیماري درله پیدا کوي ګورې دا اوبه ونسکې دا په یو لیباټرۍ کې اوبه چک شوې د سترګو په لیباټرۍ کې نو چرګوې دا خړې دي دا تورې دي لر کوه او چې سترګو ماله ریپورټ راکړه چې نه اوبه پاکې دي سپینې دي څه نقصان دله نه درکوي نو ما لږې راوچته کړئ په یو سیکنډ نمزر په لیباټرۍ کې چک شوې د سترګو په لیباټرۍ کې هغې نه پس ما لږې راوچته کړئ نو پوزې ته مې رانږدې کړئ لکه دا شی دې خراب کا ټیک وکړ یار دا بند کړه دا کوټې ښه دی هغې نه پس ما دا اوبه راواغېشتلې او مې پوزې ته نږدې کړې بعضې وخت کې اوبه سپینې وي خو بوی پکې وي بدبوی نو ما له خو سترګو ریپورټ راکړه چې اوبه دې سپینې دي که تسکې تا ته اوکې ریپورټ ته اجازت ته سکا پوز او څه وایي
پوزه وایي بوی دې پکې ګورئ سپینې دي خو بوی دې ګورئ پام کوه چې ونس کې که دې وسکلې اوس سبا مقبرې ته روانېږي مسکا نقصان درکوي ریجیکټ ریپورټ یې راکړه ریجیکټ ختم پازیټیو ریپورټ او که پوز یې راله ریپورټ راکړه چې نه بوی پکې نشته نو دې ته اوکې ریپورټ وی نیګیټیو چې دې کې هېڅ نقصان نشته د هغې نه پسې خولې ته یوسم نو چې خولې ته یې دننه کوم نو رب ذوالجلال د خولې په ګیټ کې د خولې په ګیټ کې ژبه پیدا کړې ده هلته په بله لیپاټری چیک کېږي چې یاره خوند یې څنګه دی سترګو ما ته رنګ وښو ټیک پوزې ماله بوی ریپورټ راکړه چې ټیک اوس ژبه وایي چې نه ګوره انسان ډېر قیمتي دی اوبه خو پاکې هم دي بوی هم نشته خو هسې نه چې ته زهر پکې میلو شوی وي بوی والا به نی بوی به نه کوي په سترګو به سپین ښکاري خو هسې نه زهر وي نو د ګیټ په خوله کې د خولې په منځ کې په دې خوله کې ژبه سره ولګېدې ژبه وایي ترخې دي ګورې وردننه نه کې شبه توکا چې څه دی خوړلې تخ تخ شابه فټافټ توکا او که دې ور تېرې کړې ګورې اسرائیل علیه السلام ملک الموت دی اوس تا په دې ماری د پاسه کښېني نو ما ختمې کړې او که ژبې وې چې نه خوند دې ټیک دی د څو لیباټرونه چک شوې د دریو نه څومره ساعت کې ریپورټ میلاو شو په سیکنډونو نمزر دریو واړو سیکنډونو نمزر هسې نه چې دلته خو به ریپورټ ورکړي چې نن بجلی نشته مشین خراب دی مازدیګر ریپورټ وړه ډاکټر نشته چې تاله ریپورټ درکې مازدیګر به راځي ریپورټ به درته میلاویږي او دا خو به جي هغه خان ته لیږو ریپورټ به 15 ورځې پس راځي نه چونکې وجود ته د اوبو ضرورت دی او زر ضرورت دی اوبه غواړي دا وجود نو د سیکنډونو نمزر دریو لیباټرو تاله اوکې ریپورټ درکړه چې اوبه څکا نو ته به یې وڅکې او که یو لیباټری مو چې نه ګورئ په زور به یې درله په خوله کې درکوي په زور الله پاک دله هغه لیباټرو ریپورټ دماغو ته رسولی دی دماغ وایي چې مې مړ کې چې دا ونس کړم دا کار دی نظم سره چې دا اندامونه پیدا کړي دي دې ته څوک وایي رب الناس ووایه اوس که چرتې دا سترګې په شا کې وي په سټ کې نو بیا به دې ماشوم ته وي بچې ته زما دې سترګو ته دا ګیلاس ونیسه چې پته یې ولګي چې دا اوبه سپینې دي که نه دي ولې په چا خو څوک یقین نشي کولی او هر وخت به دې ریورس ګیر لګو ځکه شی سترګې به دې شا کې او که پوزه دې په دا خېټه کې وي ماشاءالله نو خوند به یې دا کو چې اوبه دې مسکلې نو لمن به دې اوچتوله دا بل غم به دا به بل غم او که چرته ژبه دې د پتون کې و او یا په دې ترخ کې و نو بیا به دې ورسره څه کړو پته ولګېدله چې زمونږ یو خالق شته چې هغه څوک دی شوق سره ووایې هغه څوک دی رب الناس دی رب الخلائق دی چې هغه هر انسان لا هر شی لا حیوان لا خرې لا انسان لا بوټي لا هر شیز لا د هغه مناسب ځای کې خپل خپل اندامونه یې ښودلي دې ذات ته رب الناس وایي انسان وایي داسې یو فلسفي په لاره باندې روانو نو په یو پټي باندې تیر شو وایي دا خلک وایي چې خدای شته وایي دې نارنج ته وګوره او دې بوټي ته وګوره څومره غټ دی او دونه میوه او دې کدو ته وګوره څونه نری زیلی ده او دومره غټه میوه دا اوس عقل لري پکار داره چې دا کدو بره په دې نارنج په دې سر کې و اونه غټه ده چې میوه غټه وه او دا نارنج د دا میوه د دې کدو کې وه ځکه څانګه زیلی وړه ده او میوه غټه ده چې وړه وي په دې سوچ کې دی چې بره یو نارنج په سر را پرېوته اوهو وی بس خدای منم وی خره چې دې نارنج کې د کدو مره میوه نه وه ګنې اوس په بېغمه کړی و دې ذات ته څه وایي رب الناس وایي زما دې قسم په خدای وي سړی حیران شي
د مور ګېډه کې دا ماشوم چالوې کرورو الله د مور ګېډه کې پروت دی او مخصوص ټیمپریچر ورته وررسي دې بچي ته که حرارت لږ کم شي دی مري دې بچي ته که حرارت د خپل خاص ټیمپریچر نه زیات شي بیا دی مري دې ماشوم ته د مور په ګېډه کې دا مخصوص ګرموالی څوک الله که اوړی دی اوړی نو چا د مور خېټې ته به بوځي ونه و چې ورېږه هسې نه ده ټیمپریچر ورته زیات ګرم شي او په ژمي کې خېټې ته ورته هیټر بل نه که چې هسې نه ماشوم د یخنۍ نه مړ نه شي که تا نه خولې د ښځې نه بیږي که یخني کېږي که ګرمي نو رحم ته به هغه مخصوص ټیمپریچر الله خامخا رسوي او دا ماشوم د مور په ګېډه کې په رحم کې څه کې پروت دی په اوبو کې پروت دی وینه کې دننه پروت دی په اوبو کې پروت دی ځکه نه دا ګوته یو شبه روز اوبو کې ګیره که یو پلاسټک ګوتی کې اوبه واچوه دا ګوته پکې وتړه که دا خانه شوه زه به جرم درکړم او دا ماشوم په اوبو کې دننه پروت دی دی په مایه اوبو کې دننه پروت دی د دا نشونما کېږي د ده وجود څخه کېږي ولې نه یو ذات شته چې دننه حفاظت ته د ماشوم حقه ذات کوي او بیا په څومره عجیبه انداز باندې د مور د ګېډې نه بار راوویسته او بیا په کم سکول کې سبق ویلی دی چې د مور سینه په خوله راکاږي دا ورته کم پروفیسر صاحب کم لیکچرر او کم مدرس استاز ښودلی ده چې د مور سینې ته واچوي او دا پی راکاږي او تیری یې دا چل چاوخوا او بیا د جړا چل ورته چاوخوا چې دی بیمار شي او د ده په خېټه دړي که نه جړل نو زه به ترې څه خبرېدم چې دا ماشوم باندې څه چل دی نو د جړا په شکل کې ما خبر کړي چې ما ته تکلیف دی او د خندا په شکل کې ما خبر کړي چې بابا زه خوشحاله یم تکلیف راته نشته او چې څومره لویږي نو خپې لاسونه یې ړقېږي او ګرځي دا نظام چلونکی څوک دی الله دته رب وی رب الناس دا ذات دی په ده به پناه نیسي د دې دو شیطانانو نه جني شیطان او انساني شیطان ملک الناس د ټول مخلوق بادشاه بیا هم دقه یو ذات دی دا نور مړه څه بېکاره دي لرې کوه سړی دا کټاګان مټاګان او دا دوغاخي پرتوګ والا دا نن په جیل کې او سبا په یو ځای کې او بل په بل ځای کې نن پاکستان کې او سبا په یو ځای بل ځای دا بادشاهان دا نه دي بادشاه هغه دی چې د هغه بادشاهي نه ختمېدو والا ده بادشاه هغه دی چې د ده بادشاهي په دنیا هم ده او په عقبه ده په قبر هم ده او په حشر ده په نشر هم ده او په جنت هم ده په دوزخ هم ده او په دې ټولو حیواناتو او کبانو میانو باندې هم ده اله الناس حقیقي معبود چې مونږ ورته په ځمکه سر لګو دا څوک جواب راکې زه په دې خوشحاله یم الحمدلله چې شکر دی د الله ذاته چې زمونږ دا تندې تا ته لګي مخلوق ته نه لګېږي خالق ته به لګېږي مخلوق ته به دا تندې نه لګېږي نو په دې ذات چې دا درې صفتونه دي پکې په دې ذات به امن نیسې د دې دوو دشمنانو نه نو دغه ذات به د دې دوو دشمنانو نه بچ کوي که خیري انشاءالله یو دشمن څوک دی شیطان شیطان یو دشمن دی او دا ډېر خطرناک دشمن دی دی والله که پرېږدي دی مولا تم ناست دی مولا هم نه پرېږدي دی پیر صاحب تم ناست هغه هم نه پرېږدي دی شیخ صاحب تم ناست هغه هم نه پرېږدي دی زمیندار صاحب تم ناست هغه هم نه پرېږدي دی دکاندار تم ناست والله که هغه پرېږدي دی ښځې تم ناست زنانه چې دا کومې بوډاګانې په کور کې دننه میخله شي او پی خرڅوي والله دا هم نه پرېږدي ما به سهار مونځ کوو نو کور ته به مې پی وړل جومات زموږ د کور نه پخوا لږ لرې نو کور یې ما ته وی چې دا پی هغه بوډۍ ته ووایه پی ډېر زیات نري کړي دي اوبه پکې اچوي نو ما ورته وویل مې ترورې مې په دې پیو کې دې اوبه زیاتې کړي دي اوبه پکې ډېرې دي ما ته ویل ولې اوبه پلیتې دي څه
مې زه خو پې اودس نه کوم او نه پې غسل کوم اوبه خو ما کره شته که نه ته پکې ولی چې نو هغې به چې قسم خوړه بوډۍ به اوس مړه ده مونږ یې ماشومان لوی کړي نو ما ته به ما خدای ووه دا ټکې به یې وایي ما خدای ووه که ما پکې اوبه اچولي ای مولوي صاحب اخر وایي دا میخه چې په لاره راځي په لښتي اوبه څکي د اوبه به چېرته ځي مې دا موتیاز وله چېرته به ځي وایي ما خدای ووه که ما اوبه اچولي یاره چې دا قسم یې خوړه ملامته یې کړم نو کور ته چې لاړم نو کور مې تاسو وایه پپیو کې اوبه اچئ هغې قسم وخوړه چې ما نه دي اچولې وایي ماشومان وایي دا ټیک وایي دا پپیو کې اوبه نه اچئ دا په اوبو کې پې اچئ بالټي کې مخکې اوبه واچئ نو میخه پې د پاسه لشي اوس هغې ته شیطان په ذهن کې داور اچولي چې اوبه مخکې بالټي کې واچوه میخه ولشه خیر و خلاص که څوک وایي پیو کې دی اوبه اچولې دي قسم خوره چې ما نه دي اچولې دومره په الف لام ارامي دی دا شیطان هغې دغلته دوکه کړې دوکاندار یې کوم ځای دوکه کړې دوکاندار ته د تلې په دا ډنډه د پاسه ناست دلته ناست چې اخلې نو سپکاله چې اخلې درانه اخله او چې خرڅې نو سپک او کیلوګان درې قسمه په بازار کې میلاویږي ما ته پته ده ښه زه خبر یم چې دوکاندار له ورشي او دا د کیلوګانو کاڼي ته اخلي وي کم نمبر علي په هر یو خپل مهر لګېدلی ښه مزېدار کاڼي وی دننه او پې ټاپه لګېدلي په اوبه کمي اوس به ورسره څه کوې اوس کاڼي پخوا تله کې تله کې به نو یو فوډ انسپکټر په لاره تېرېده د دوکاندار له تلک چک کوله یو خوا به یې شي درون خو بل خوا به یې سپک خو هلکه دا وي دا خو نوې تله ده پسې پوهېږم ما خو دوکان کې اخیستې ده پارسنګ پکې شته وګوره کاڼي ماڼي هغه فوډ انسپکټر یې حیران کړه چې خدای پاکه هماغه تله ده او نوې ده او در اغېستې ده او یو خوا شی درون ښیي بل خوا سپک ښیي په دې یو علي په دې بل یې خرڅئ دا شی دی لکه ظهورالحسن مولوي صاحب شیطان دې کې هم ننوتی دی دې کې هم ننوتی دې کې هم شیطان ننوتی دی هغې غریب له دو مشینان ګډ وډ کړل او که نه نه تا خو خپل کوشش وکړه بل غربین دې هم په اوږه راوړه خو چې اوس کار نه کوي نو څه کوې ورته هغې غریب خپله خواري وکړله واقعي خپل کوشش ته وکړه حاصل د خبرې رونو دا دی به زما دا خبره واورئ نو هغه وی چې خدای یو خوا درون ښیي بل خوا سپک ښیي چې دا څه مسله ده نو یو حاجي صاحب په لاره روان و هغه د ابرګ رومال والی وراغی وي انسپکټر صاحب وي ولې پریشان یې وي د تلې ته پریشان یم یو خوا شي درون ښیي بل خوا سپک ښیي په دې یو یې الي او په دې بل یې خرڅئ وي دا ولې وي دا به راته زه انسپکټر صاحب ووایم که نه وي څنګه وي دا تله دا ډنډه یو سوتر دی خو اوږده ده یو سوتر دی خوا لنډه ده نو چې کوم خو اوږده ده دا درون ښیي او دا بل لنډه ښیي وي حاجي صاحب تا ته څه پته لګي وي والله ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې خو زه ته په ډنډه د پاسه ناست دی او ملا صاحب ته پسه ناست دی والله په دې اوږو د پاسه ورته ناست دی ملا صاحب ملا صاحب دا پلانکې مولوي صاحب څنګه سړی دی په ټکي هم نه پوهېږي چې پوهېږم خو زه پوهېږم یاره استاد جي پرون په پلانکي جومات کې یو مولوي صاحب تقریر وکړو خو ډېر ناشنا تقریر یې وکړو او په دلایلو ډک تقریر یې وکړو ناشنا وي کتاب ورسره زما و دیم دا نه مني او شیخ الاسلام خفه کېږې ما دا ټولې بیمارۍ شیطان په مونږ کې پیدا کړي دي شیخ الاسلام په لاره باندې را روان وم او نیمبوان مې اخیستل تاسو ورته ډېري خلک نه یادوم تاسو خو شکر الحمدلله نیکان خلک کې او پاکان خلک کې او د علماو تابعدار یې تاسو به شکر دی دا کار نه کوئ نو نیمبوان مې اخیستل په دې پېښور کې چرګانو چوک سره یو شیخ الاسلام ناست دی نیمبوان خرڅئ ګیره د نامه نه اوږده ده بډې یې موالي دي سترګو کې رانجم په وچولي دي او ګیرې له داسې چمک ورکړی چې حیران شوم ما ډرایور ته ودرېږه مې دا سړی راته سوچه ښکاري دنه به نیمبوان والو چې ودرېدم مې بهجان نیمبوان په څو کیلو دي وي په دی مې وروره نرخ ستا د خولې خو دا کمبره غټ چې پراته دي دا به راکې او ما ته وایي مولوي صاحب چې نرخ زما د خوښې ستا د خوښې واله
چې څنګه یې تله لاندې اړمه کړه نو هغه پوټې سوبیرې پکې راته روان شو پوټې نه چې اوبه پکې سره نشته او یو څلور پنځې پې هغه د پاسه زیړ ور واچو مې داسې کوې تا خو ما سره خبره وکړه شیخ الاسلام تا خو ما سره ووایي چې نرخ زما د خوښې شی ستا د خوښې وایي په دې به څه کوم په دې وړو به څه کوم مې دا دې په مور خرڅ کا په دې څه کې دا ته دا ولې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار کې تېرېده غنم پراتو لاس یې پکې ومنډه لاندې لامدو بروچ ما هذا دا څه دي دا بروچ او لاندې لامده وی اصابته السما باران پې شوی دی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي وی دا باراني به دې بره کړي و چې خلکو ته پته ولګي چې دا لامده دي من غشنا فلیس منا چا چې موږ مسلمان سره ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی مسالو والا سره څه کې هغه ته ناست دی وایي دا زیړې خښتې راله او معده کوه پکې ګډوه او چای والا ته څه وایي وایي چیلکه راله او معده کوه په چایو کې ګډوه ولې پیسې به وګټې های های د چا جیب به ووې د هندو د سیک د انګریز نه د مسلمان رور جیب به ووې دا شیطان ته خو مونږ پرېږدي نه دی خو تا په یو کې والله که پرېږدي دی خو هر چا پسې لګېدلی دی او بیا د سره خپل بل ملګری یو ځای دی چې هغې ته انساني شیطان وایي که ته مانځله راځې دی به راته وایي څه کوې مانځله ځو زه مړه مازدیګر به یو ځای وکړو ماسخوتن به یو ځای وکړو زه مړه لږ چکر لګو د جهانګیري بازار ته لکه د مانځه وخت دی مړه دا منځونه چا خلاص کړي دي ماسخوتن به یو ځای وکړو های های دې ته څه وایي انساني شیطان دا قسم په خدای زما ستا دشمنان دي دا دشمنان دي او پټ دی که نه دا بل خبیث شیطان زړه ته پټ ناست دی پټ زما یو مختلي ما ته وی یاره دی شیطان خو مونږ غر کړو خو یې ډېر پټ ناست دی نو ارمان که دی ښکاره نو ما به پې چکونه لګولو او په غاښونو به مې تې سیستې وه نو ما ته پې غاښونه پلیته ما ته وی استاد جی به ما ته وی استاد جی تا به ورسره څه کول ما به د 4 انچي بور کې منډلې وه په دا بورقه به مې واو نو ما ته یې اوبه پې پلیته پټ ناست دی پټ والله که دی پرېږدي یو سړي به وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الله په ځان د شیطان نه امن غواړم مردود شیطان نه نو شیطان د انسان په شکل راغی نو ورته وی دا د چا نه امن غواړې وی د شیطان نه وی څه چلې کړی دی وی څه کړی دي وی هو شیطان څه چل کړی دی وی دا خلک چې غلاګانې کوي ډاکې کوي زناکارۍ کوي بدعملۍ کوي دا پې شیطان نه کوي هغه سړی ورته وایي وی زه شیطان یم او د انسان په شکل راغلی را میدان ته شه چې حساب کتاب وکړو دا در باندې مونږ کوو دا ګناهونه وی یو وی تا چې پرون پردې شوتل ریبه او پڼ دې وتړه او په سر دې که نو تا له کم شیطان په لاس کې لور درکړی دی ما درته پڼ تړلی دی ما درته په سر کړی دی په خپله دې لور راواغېسته ولاړی او پردې شوتل دې وریبه او رشقه او پڼ دې وتړه او په سر دې راوړو یا دی شیطان تا چې پرون غلا کوله ما بوتلې غلا له په خپله تلې تا چې مسلمان رور ویشته ما درته ټوپک د کالتوس نه ډک کړی دی ما دله ټوپک لاس کې درکړی دی ما دله په ماشګو ته راښکلې ده په تا خپل رور ویشتلی دی څومره ګناهونه چې کوې په خپله کوې یادوې شیطان بس هغه غریب به حیران کوي ستا پکې څه نشته وایي زما پکې څه دي دا څومره زناکاری چې کوې بدعملۍ چې کوې تا چې پرون میخه لشله او پکې د 2 لوټې اوبه ور واچولې دا د لوټه ما د اوبو ډکه کړې وه او په خپله دې څه کړي دی حیران وایي ستا پکې څه نشته وایي زما صرف ګوته راښکل دي وایي د ګوتې د راښکو څه مقصد وایي راځه یو دوکان ته یې بوت هلته د بانډې نه یو بانډیسي چې ته شات غوړي راوړي د شیطان د هغې نه یو ګوته راواغېسته او په دیوال یې راښکه دا خو د انسان په شکل و وي دقه کار ده ما دې ګوره چې ستاسو څه کار دی چې ګوته یې څنګ راښکه هغې له چې ته چرمخکۍ راله هغه شاتو غوړول د دوکاندار پیشو ساتلې وه پخوا به د خلکو دوکانونه کچو مږې به وې پکې مږو له پیشو ساتلې وه پیشو را منډه کړې او په دې چرمخکۍ باندې حمله وکړله د دوکاندار سره د ګاک سره سپی و د بانډیسي سره سپي ور ټوپ کړې په پیشو باندې کلکې خوله کې ونیوله هغه
دوکاندار چغې کړی لکه سپی دې قابو که د ما پیشو یې مړه کړه دا خو ما مه ګوله ساتلې ده هغې غریب چې ترسو هغه سپی راښکه هغه پیشو یې بېغمه کړې وه بس دوکاندار توره اوچته کړه هغه سپی یې ووو اګاک وې خدای دې بې خو باسه دا خو زما قیمتي ساتلی سپی دی ولې دې مړ کړه هغه ډز دوکاندار وو سر یې ترې پرې کړه د دوکاندار نونه ګاک یې مړ کړه شیطان ورته وی ودې لیدل وی دا اول ما وکړل که تاسو وکړل دا توره ما وچلوله که تاسو ما خو صرف ګوته راښکلې ده نو وی د خر بچیه چل خو دې په ګوته کې وکنه د ګوتې سره پاره راکاږي او یوازې ګوته نه ده بیا اړه کې ورواچي شابه غزار کوه اړه کې ورواچئ شابه غزار کوه زړه ته ناستې وسواس ورته وایي من شر الوسواس الخناس وسواس د موسوس په معنا دی څه ته وایي دې زړه ته ناستې او تا ته ګناه ورچوي مونځ مه کوه مړه سبا به شروع کې بله ورځ به شروع کړو که خیري هلکه استاد جي د تهجدو خبره وکړه چې تهجد کوئ نو بېګاله به تهجد کوو که نه نه بېګاله نه سبا به که خیري شروع کړو سبا وایي بله ورځ به یې شروع کړو بله ورځ وایي بله ورځ به یې شروع کړو دېړه ته درته ناست دی بله ورځ وایي بله ورځ به شروع کړو ناګانه ډق چې مرګ به دله راشي هر څه پاتې دا خطرناک شی دی رونو لیکن که ته وایې دنه به ځان پسه خلاصو څه باندې به ځان خلاصوم چې دومره خطرناک دی دنه به پسه ځان خلاصوم دې خوړه ته پټ ناست دی دته خو پړې هم نشم اچولی دله خو د دارو ګولی هم نشم ورکولی په ده خو زه ډز هم نشم کولی څنګه به تې خلاصوم نو الله وی الخناس خنس پټوالي ته وی الجوار الکنس الخنس دې بیا پټیږي او تښتي پسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مضمون درته وایم علیه السلام څه فرمایي ځان پې پوه کړي حضور پاک فرمایي چې دا شیطان د انسان د زړه ته وسوسه اچوي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړي دي څه ګونټې په دې مری دله ناستې په دې زړه نو څه چل کوي اذا غفل وسوسه چې دا بني آدم غافل شي دا شیطان ورته وسوسې اچوي و اذا ذکر الله خنسا او چې کله الله یاد کې دی بیا پټیږي او تښتي نو دم یې څه شو د الله نوم څه دم شو هلکه چې کله هم شیطاني وسوسه درته راله بس ته به څه دم درته خیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ټول یو ځل ووایه باز د الله په نوم به دې تښتي ان کید الشیطان کان ضعیفا بیا د ټینګېدو نه دی ختم دی دم شو د شیطان د پلار هم د خدای نوم ته نه شي ټینګېدی دی به تښتي او که داسې څوک وي هلکه وي پلار ته مې وسوسې ډېرې راځي مور ته مې ډېرې وسوسې بچې وسوسې راته راځي او شیطان مې نه پرېږدي بچې مانځه ته مې شیطان نه پرېږدي وسوسې راځي دوه دمه درته ښیم یو دا چې ټول ملګري هر سحر څلورمه کلمه سل پیرې به وایه څونه څلورمه کلمه یاده ده کومه یوه ده لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر دا به سار سل پیرې ټول وایه که خیر انشاءالله وایه به زما خبر اصلاحي وي خفه کېږئ ما نو رسول الله مبارک فرمایي د شیطانانو د وسوسو نه به د خدای محفوظ وساتي زبردست دم او که باباجي بیا هم وایي چې یاره د دې د پاس هم کار نه کېږي نو بیا وله په ښیغ وخت کې بانګ وایه په غز وخت کې قامت ورته کوه دا چې څنګه ماشوم پیدا شي او خلک وله کوي نو رسول الله مبارک فرمایي وی چې بانګ ویلې کېږي شیطان تښتي له ضراتن او داسې تښتي چې د ټیزونو باران پې لګېدلی د ټینګې بیانې دا د وسوسو دوه دمه او دوه علاجه مې درته وښول ښه نو دا پټ دی او ان کید الشیطان کان ضعیفا بس چې د خدای نوم دی واغېست اعوذ بالله دی ووایې دی بیا د ټینګې نه دی بیا تښتي ښه دا شیطان خو به په وتښتو په څه به وتښتو په اعوذ بالله به وتښتو په څلورمه کلمه به یې تښتو په بانګ به یې وتښتو په اقامت به یې وتښتو خو دا انساني شیطان سره به څه کوو دی به پسه تښتو قرآن خو خاتمه خدای په ده کړې ده او دا ډېر خطرناک شی دی صاحب عادت نه نورېږي یو سړي په میله کې مریی اخېسته مریی پخوا به دا مریان په میلو کې خرڅېدل نو چې لاړه
نو مریی خوښ شو نو هغه سړي ته وایي دا مریی خرڅی وي او خرڅ ته مې راوستی دی وی څه عیب پکې شته وی د کار ډېر تکړه دی هېڅ عیب پکې نشته خو یو عیب پکې دی بیماري پکې نشته کار چې ته سوی درته کوي خبره دې مني منډه هم در سره وایي وی څه عیب دی پکې وی شیطان دی شیطان یو خبره بل ته رسوي د بل ته دا شل دی وی دې سره به ګورو بس وی دغه عیب دی پکې مریی یې واغش کور ته یې راوست ښځې ته یې ویې ګورې یو څیز باندې به اعتماد نه کوې خبره شیطانې کوي نور ښه زبردست سړی ښه ټیټ کار به کو لیکن شیطانې خو دا خو عادت دی کوم دی نورېږي نو دې ښځې له راغې ورته وایي ای ښځې یو خبره درته کوم نه کې یره نه کومه ګوره دا دته په عربۍ کې واشي وایي وش ډول ته وایي تزیین ته وایي دې چې خبره کوي دا شیطان ډولۍ یې ته چې ډولۍ یې درته نو ته به پې عمل کوې داسې خو پې عمل نه کوې یو خبره درته نه کې کومه وایه یاره نه کوم که مې درته وکړه ته به خاوند تعالی وې ماله به کار وګورو څه خبره ده بس یو خبره ده او ستا پکې ډېر لوی خیر دی وایه نه ته به نیک تعالی وې نه ویم ورته ستا دې قسم یې او وی ښه نیک در باندې دویمه ښځه کوي نو چې ښځې ته د کلاشنکوف هم ولیده وی بس مرګ به مې مقررې ولمې خو که ښځې ته دې ده وي چې دویمه ښځه در باندې کوم قسم په خدای په جو نمري دا ښځه دویمه د خدای شان دی دویمه ښځه بند ته نه ټینګېږي د عربۍ کې بند ته ذره وایي په دوات سره وي دا ولې یو بل ته ضرر رسوي زمونږ په وطن کې دا رواج دی بار نشته یو ځل په ریاض کې ما یو دوست دی هغه د هغه یو بل دوست دی عربي هغه ډوډۍ کړی ورسره ناست وم نو ما ته هغه ریاض والا عربي ما ته وایي شیخ څو ښځې دي مې واحده یوه یاره څلور پنځه شپږ عرب ناستو په ما پورې هغه خندا شروع کړه وی واحده یوه ښځه ابل وی واحده یوه ښځه نو مې ولې شل څه یوه ده که نه هو دا یولې ما ولې دې یوه کړې ده دویمه ولې نه کې درېیمه ولې نه کې څلورمه ولې نه کې مې چې دوه کم پندرم پایه به مې شپی نو نه به بره خطې شم نه به لاندې خطې شم ولې یو وی زما څلور دي بل وی زما څلور دي بل وی زما درې دي اوس بله کوم یو ما ته ویه چې کوم زما دوست و هغه وی زما د پلار درې ښځې وي اوس مې وله څلورمه وکړه مې تکړه شئ په خدای قسم مونږ خو یو نه شو سنبالول لوی مصیبت دی ښځې به څوک سنبالئ نو بیا ما ورته ویې دا تا ولې ما زمونږ ښځې نه صبرېږي ښځې پاتې چې بله ښځه وکړه بس جنجال دې ځان له جوړ کړه د یوې نه هم پردی شو د بلې نه هم پردی شوې او چې بچي دې شو نو دا بچي به وایي هغه مور یې خوښه ده زمونږ مور یې نه ده خوښه د هغې ښځې بچي به وایي چې بله مور یې خوښه ده زمونږ یې نه ده خوښه والله که د ګوترې خوږ چې په ټایم پې د لولی پوه شي په خبره پرتوک به د هر وخت بې اسرې اچولي بیا په دوو ښځو کې دا ولې بس ما وی هغه بلې به دله اسرې کړي نو بله وایي ما وی چې دا بله به دله اسرې کړي نو شریعت نه خبره لرې ده بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې ښځې ته یې وی پتا خاوند بله ښځه کوي دا به څه کېږي مړی مه یارېږه چې زه یم څه غمونه دي یو دلته تعویزګر دی په هغه به دله تعویز وکړم او د خاوند به د هغه ښځې نه زړه تک تور شي زه خو دې دپاره تا ته دا خبره کوم هله شا به څونه پیسې چې غواړي او تعویز وکړه چې دا ښځې دا زړې تور شي د بلې ښځې نه راباندې بله ښځه ونه کړي ویا تعویز چې هغه تعویزګر کوي که نه اب ستا د خاوند د دې غري د دې مرۍ په دې ویښتو به کوي نو وی د مرۍ ویښته به کوم ځای نه پیدا کوو وی چل د تخیم ته ولې تلواره کوې چې خاوند د کله اوده شي نو قینچي یا چاړه به راوالی او د دې ځای نه به یو دوه ویښته کټ کړي ماله به راکې او زه به دله تعویز وکړم مړه به یې تور شي هغې غریبې وی ښه دالته یې ورغې نیکله نیکه خبر خو نه چل یاره یو خبره درته کومه خو ته به هلو وې نه زما څه کار دی یاره ستا د فایدې خبره ده د ژوند او د مرګ خبره دی د ژوند او د مرګ هله شا به وایه یاره ته به نیکې تاله وې موږ له به کار وګوره ته ما نیکه ډېر خدمت کوي او دا نه ویم وایه ښه نو بس ان قریب دی چې نیکه دی وجني نن دی که سبا دی دا ولې بل سړي سره یې لاره ده زه خو د کور دننه یم یا د هغې خو زه ډېر زیات خوښ یم ما سره ډېره مینه ده ما له جامې سرې کوي ډوډۍ د ما د مېلمنو
خدمت کوي بس سوی په پښتو مې پی کړی نن دی که سبا دی خو بېغمه کوي دی خوب په سوچ کوه خوب کې سوچ کوه په خوب کې به دی لالی هر کله چې لاله زه راباندې پوهېږم بس دې غریب چې بس سملاستېده که نه نو توره به یې دا توله یې لاندې پټه کېښوده او خوب کې نو چې سنګ لاړ کور ته نو د قصد ته یې ځان اوده کړ چې ګورم چې دا سړی رښتیا وایي او که دا غلطه وه هغه غریب راله چاړۍ راواغېسته یا قینچي چې دې ځای نه یو دوه ویښته کټ کړو چې تعویض وکړي چې څنګه یې قینچي راوړه ده خو ځان د قصد اوده کړی و سترګې یې وغړو وایي هغه هلک خو ماته ټیک ویلي وم رایي خره چې د قصد اودوم ګنې اوس په دې حلال کړی ومه بس تورې ته یې ټس زور ورکه او ښځه غریبه یې وواله مړه شو په منډه لاړ او خیانو پسې راشه یوې خور یې دله مړه کړه هغوی رالل سړی یې په موقع ګرفتار کړی هغې هلته مړ کړ دا د چا د لاسه د انساني شیطان راشه اوس د دې انساني شیطان انجام به ځي دی خو دلته کې لاس تاوه چې دوه مې وغځول او دوه مې مړه کړل زه پکې بدنامې شوم رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د چا مسلمان په مرګ کې په دوو ټکو شریک شو په څو ټکو په دوه د قیامت پر ورځ به یې په تندي لیکلي آیس من رحمت الله چې دا سړی د خدای د رحمت نه مایوسه دی قیامت پر ورځ به ټاپه لګېدلي چې تا باندې خدای رحم نه کوي مایوسه او حضور پاک فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا څوک چې په دنیا کې دوه پړیقی یأتی لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه دله په یو مخ راځي دله په بل کان له یوم القیامة لسانان من نار د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور دوه جبې تاویږي راتاویږي اوس به د دې دم هم درته وښیم د دې دم هم درته ښیم چې تا له څوک راشي او درته وي پلانکي در پسې دا خبره وکړه نو ته به ورته وایې راځه چې ورځو مخامخ کوم دی ورسره بس ته ګوره چې دی بیا تاله راشي او یا لړ شه او هغه ته ووایه وایي ورور ته خو زما ډېر نږدې دوست دی دا ته ما پسې خبرې ولې کړې دي ما خو نه دي کړې پلانکي راته ویلي دي چې دا شیطان یو ظلم په خلکو کې معلوم شو قسم په خدای کې بیا دله راغی او دویم دا چې دله څوک راشي وي پلانکي در پسې خبرې وکړئ ورته وایې هغه په شیشه وکړئ او تا راته مخامخ وکړئ د هغه نه مې غټ دشمن دی بیا به دې نه راځېدلی انشاءالله العظیم زما وروڼو د ټولو دپاره بهترین دم دا دی چې مونږ الله ته رجوع وکړو چا ته او د الله په ذات منګولې ولګو د دواړو نه به مونږ خدای خلاصوي انشاءالله العظیم نو دا مې د دې صورت متعلق څو د څلور خبرې درته وکړلې زما اسم مری خرابه وه او د ظهور الحسن صاحب د لوډ سپیکر مبارک مطهر مکرم د لاسه نورم سر وخوړه نو بس په دې به اکتفا وکړو چې الله پاک ستاسو دا اجتماع قبوله منظوره کړي او د مولانا ظهور الحسن قاري صاحب په عمر کې په علم کې برکات واچي او دا برادران محترمان رونه دي عالمان دي قاریان دي الله د دې په علومو کې برکات واچي او د والد صاحب محترم په قبر الله نور نازل کی والد صاحب خو جمع دی کنه الله دې ولا روح صحت ورکی بیمار والد صاحب الله دې روح صحت ورکی شفا ورکی او چې څومره د درس شرکا مرګري دي الله ټولو له د عافیت او د برکت زندګۍ ورکي او زما دا دوست ظفر خان هغه ته هم دعا وکړئ د هغه یو ورور بیمار دی چې الله وله شفا ورکي او الله د ټولو وروڼو اتفاق نصیب کړي کاروبار کې الله برکات واچوي او د دې مدرسه د هلته کې روانه کړې ده مسؤل یې دله دعا وکړئ چې الله مدرسې له د خپلو غیبي خزانو مدد وکړي مدرسې الله کامیابه کړي د مدرسې طالبان الله عالمان کړي ما بقیه چې کوم د تعمیر کار دی الله دې په خیر او عافیت پکې سر ته ورسوي د مخلوق خدا و سره خدای مینه پیدا کړي مدرسې ته خدای د قبولیت په نظر وګوري یا الله چې څومره دوستان راجمع دي زما بیان یې واورېد الله ټولو له د خیر او د عافیت ژوند ورکړي ټول د پریشانو نه وساتې آفتونو نه وساتې بیمارو نه وساتې که دې مجلس کې یا کورونو کې کوم بیماران دی الله شفا وله ورکړي که څوک تنګ دستی فراخ روزي وله ورکړي د چا کاروبار کمزورې کاروبار یې مضبوط کړي بې اولاد وله الله اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي موږ سره دلته بعضې ملګري راغلي دي او دا زموږ مولانا انور شاه صاحب دی د پېښور هغې هم تشریف راوړی دی او داسنګې زموږ سره مولانا عثمان صاحب دی د نوخار هغې هم تشریف راوړی دی او مولانا مفتی حمایت الله صاحب زموږ دا کوړي دې ته هم دعا کوي چې
چې الله پاک ول د خیر او د برکت او د عافیت زندګي ورکي اولاد نینو الله دې نارینه اولاد ور نصیب کی او الله چې څومره دا کشر کول نوجوانان دي ځوانو کې برکات واچي دا ټول تور ډېرې او دا محله په دین او په دنیا آباده کې د دې خلکو یو بل سره اتفاق نصیب کې اختلافاتونه وساتي که چا یو بل سره دشمنی طرفګنۍ وي الله په روغ بدل کې مړي د مسلمانانو الله ټولو بخي او دا بچی چې دا څومره د هلکان نو خدای ته صالحان او دیندار لوی کې او الله دا جومات او دا محله په دین او په دنیا په دواړه آباده کې الله ته زموږ نه راضي شي او د دوی د یو مقتدر بیمار دی له تریخي دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحت شفا ورکړي ټولو مقتدیانو الله روغ صحتونو شفا ورکړي او دا درس خدای پاک بیا بیا له دوی نه جاري کړي عمل په قرآن خدای راکړي او خدای د رسول الله مبارک اتباع نصیب کړي ما ته دعا وکړه لږ بیمار یم چې الله شفا راکړي الله دا ټول د بیت الله حجونو عمرو له بوتلی الله سره د زنانه وې حجونو عمرو له بوتلی د زړه حاجات یې پروردګاره پوره کړي د دې مبارک مجلس د برکت نه د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.